سلامونه نیکې هیله او احترامات فضل وهاب سواتي ستا سرور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم او ملګرو دا وخت زموږ سره د علاقه تالاش ستر مشران ولاړ دي د نادره آفس په حواله باندې به دې خبره کوي تاسو ته د ښکارئ چې د نادره آفس چې کوم دی هغه د تالاش نه شفټ شوی دی په دې باندې نن د علاقه تالاش چې څومره مشران دي هغه راغونډ شوي د ټولو سیاسي پارټو مشران چې کوم دي هغوی هم راغلي خپل احتجاج یې ریکارډ کړو بلکې دوی د ضلعي انتظامیې نه او کوم چې واکداران دي د هغوی نه دا تمه لري چې دا دفتر به زر تر زره بحال کړي که فرض که بحال نه شو نو دوی د احتجاج کال هم ورکړی دا مین جرنیلي روډ چې کوم دی تر هغې پورې به دوی وایي چې دا بند دي تر څو پورې چې زمونږ دا د تالاش نادره آفس بحال شوی نه زمونږ سره دا وخت د پاکستان تحریک انصاف ستر مشر ښاغلی محمد علي صاحب ولاړ دی د دوی نه پوښتنه کوو چې دوی څه وایي د نادره آفس په حواله جی محمد علي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم سوادي صاحب ستاسو د علي شاد روډ څومره چې سوشل میډیا ملګري د ټولو شکریا ادا کوو خبره د تالاش د خاورې ده د قوم ده نو یو طرف ته د خفګان خبره ده خو بل طرف ته که نن زموږ دا کوم میټینګ وشو انتهایی د خوشحالۍ خبره ده چې په دې میټینګ کې د هرې پارټۍ هغه ستر مشران نن دلته موجود او ټولو د خاورې او د علاقې خبره کوله یقینا زه پخپله د یوې پارټۍ سره تعلق ساتم خو زما سیاست او زما منډې تړلې به د خپلې خاورې دپاره او زمونږ د تالاش د نادره دفتر په حواله انتهایی ستړې شوې وه د خلکو ته یو ریلیف میلاو شوی او خوشحالي میلاو شوې وه ډېرو خلکو ته زموږ د غرونو خلک یو تیمرګرې ته چکداري ته تګ راته ډېر زیات مشکل وي نو لهذا په هغې حواله سره اوس که زموږ دا دفتر شپ کېږي یا د دې ځای نه ختمېږي شپ شوی دی جی که فرض که دا بحال نه کړي څه به کوئ مونږ د دغې د بحالېدو پورې مونږ به اخري حده پورې ځو څنګه چې زموږ مشرانو ویې نن باقاعده کمیټې جوړه شوه د سیاسي مشرانو سره رابطې وکړی شي او د دې نه علاوه اخري خبره به زموږ دی چې دا قوم به انشاءالله په دې روډ مونږ پراته یو تر هغې پورې چې تر څو پورې مونږ ته د تالاش نادره دفتر واپس شوی دی ټیک ده جی تاسو د محمد علي صاحب خبرې واورېدې دوی وایي که دفتر بحال نه شو نو دا مین جرنیلي روډ به تر هغې پورې بند تر څو پورې چې دا آفس دوباره بحال شوی نه جی زموږ سره دا وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ منتخب چیرمین ویلیج کونسل ډیری هغې دا وخت موجود دي د دې نه تپوس کوو جی چیرمین صاحب ملک نور احمد جان ډېره مهرباني السلام علیکم ډاکټر صاحب سهار وختي چې مونږ راپاسېدو نو زمونږ د تالاش د سوشل میډیا اکټیویسټ یو واتساپ ګروپ دی نو په هغې کې دا خبره چلېده چې یاره د تالاش دفتر شفټ شوی نه بلکې ختم شوی دی او حقیقت کې ختم شوی دی په هغې کې زمونږ ډېر مشران محمد علي صاحب نور محمد صاحب دوی میسیجونه وکړه ما هم پکې میسیج وکړو نو ما ورته دا اطلاع ورکړه چې یاره ملګرو داسې وکئ چې په دې خبره کې لیټي مه کوئ او فوراً د یو میټینګ راکال کوي البهار یا څه شی ورکړئ نو البهار کې موږ میټینګ کېښودو هغې ته مختلف مشران راله د هرې پارټۍ د هر ګوند کسان راله او په هغې کې مونږ دا فیصله وکړه چې که دا د دوو دریو کسانو تنازعي په دې ځګي باندې په دې بلډینګ باندې د هغې سره زموږ هېڅ کار نشته خو کم سے کم ډپارټمنټ دا پکار چې د تالاش نه دفتر مونږ بهر ته نه منو یا د تالاش نه دفتر مونږ بهر ته لرې کول نه منو اخرنی حل به څه که فرض که بحال نه شو څه به کوئ یاره انشاءالله زما خو دا امید دی چې د تالاش قوم یو موټی دی او خاص کر په دې مسله کې به نن میټینګ وشو نو دفتر به بحالیږي که بحال نه شو نو څنګه چې محمد علي صاحب وي نو دغې پورې به د تالاش د مین شاهره بند دی چې تر څو پورې دغه سامان بیرته نه وي راوړی او دفتر یې بحال کړی نه ټیک ده جی زموږ سره انجینیر صاحب تاسو لږ دې خوا راشئ جی زموږ سره انجینیر صاحب دا وخت ولاړ دی د دې نه پوښتنه کوو انجینیر صاحب موضوع خو تاسو واورېده د نادره په حواله باندې تاسو راغونډ شوي څه به وایي اخرنی حل به څه که د دفتر بحال نه شو د نادره ده بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه فضل وهاب سواتي صاحب ستاسو شکریا ادا کوم ستاسو چینل چې تاسو د عوام د عام ولس د اواز اوچتوئ او دا مسله کې کردار ادا کوئ نو زه خو وایم چې د نادر آفس سره زموږ تالاش څلور کونسلو ته کم سهولیات موجود دلته اساني ورته نو په هغې مونږ د دغه ډپارټمنټ شکریا ادا کوو خو که فرض که انکیس دا اوس لرې کېږي او مونږ ته بیرته دغه ستونزه راځي زموږ مشران دي زنانه دي ماشومان دي هغه مونږ ته مرګر ته وځو په دې کې غریبان کسان دي د هغوی سره ګاډی نه وي څه ذریعه ورسره نه وي نو هغوی ته ډېر مشکلات دي نو دا خو د ریاست ذمهواري ده
چې یو خپل شهري ته به یو بنیادي سهولیت پر هغوی په کور سره وصل ورکوي. نو که فرض که زموږ نه دا اخلي نو په دې کې زه اول زموږ څومره چې سیاسي مشران دي هغوی له په دې کې کردار ادا کول پکار دي او په دې سره سره ګورنمنټ له او ریاست له دا اون کول پکار دي چې موږ به خپل شهري ته یو سهولت ورکوو. نو په دغې وجه باندې زموږ سره هغوی تعاون وکړي، موږ ته درخواست کوو او که فرض که په دې کې دننه مقامي خلکو څه مسلې نو هغه به موږ په اصلاحي جرګې په ذریعه باندې هغه حل کوو. او که فرض که حل هم نه شو نو د هغې دپاره بیا زموږ یو پرامن احتجاج به موږ خپل حق غواړو. د هغې دپاره موږ د اخره وخت پورې انشاءالله کوشش کوو. ټیک دی جی. زموږ سره د تحصیل تیمرګرې صدر برکت خان ولاړ دی، دا وخت د دینه به تپوس کو. جی صدر صاحب تاسو تعلق هم د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی او دا وخت د اختیارات چې کوم دي دا هم تقریبا ستاسو سره دي. نو که دا دفتر بحال نشي نو ستاسو به څه ریاکشن وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې د سواتي نیوز او د تالاش سوشل میډیا تاسو د دواړو وروڼو شکریا ادا کوم چې ډېره مهمه غونډه او د هغې د کوریج دپاره تاسو رالی خپل ټایم ورکو. نننۍ هنګامي غونډه د تالاش دوشخیل قامي اولس غونډه ده، چونکې بیګا یو کوشش شوی دی د نادرا ډپارټمنټ د طرفه چې د تالاش کوم سنټر و د نادرا د هغې نه کمپیوټر او د هغې نه کم سامان چې هغه وړی شوی دی اول ته یو نوټس لګېدلی دی چې د 100 ورځو دپاره به دا دفتر بند وي. نو د هغې شاته فلسفه دا ده چې د دې دفتر د دې ځای نه د شفټینګ یو سازش روان دی. د ټول نه مخکې زه ډي سی لور دیر او ډي جي نادرا کم د کې پي کې چې د هغه ته درخواست کوم ستاسو د سوشل میډیا په وساطت سره چې تالاش دوشخیل دا په 1.5 لاک آبادۍ باندې مشتمله وادي ده، مختلف علاقې دي پکې وادیانې دي او دا د دې ځای کې د خاورې د خویندو د میندو د دې ځای کې د زلمو یو ارمانو. پای کې تیر ګورنمنټ چې و د پی ټي آی د هغې زلمو د تالاش د خاورې او ورسره ایم پي اے مناسب هغه یو کوشش کړی او موږ ته دلته یو قانوني طور د نادرا آفس منظور کړی. اوس چونکې د بلډینګ د اونر او د ډپارټمنټ په منځ کې چې کومه مسله ده یا وړه ده یا لویه ده خو د هغې ښکار د تالاش عوام نشي کېدی. مونږ ډپارټمنټ ته هم خواست کوو، مونږ ډېر لوړ ډي سی ته هم خواست کوو چې تاسو په دې مسله کې انوالو شئ او د کم اونر چې دی د بلډینګ د دې او د ډپارټمنټ په منځ کې چې کومه مسله ده دا حل کوي. که فرض که دا حل نه شوه نو مونږ به ایز ا تحصیل پریزیډنټ پاکستان پیپل پارټي او زما سره چې څنګه په پی ډي ایم کې کم نور وروڼه دي هغوی به زموږ سره ځي او مونږ به هر قسم اپروچ زموږ نه کېدی شي د اسلام آباده پورې مونږ به دا کوو او مونږ به د دې نادرا آفس په دې ځای باندې واپس د کار شروع کول دپاره خپل هڅه کوو. دې نه علاوه که فرض که زمونږ پولیټیکل اپروچ نه کېږي او زمونږ خبره څوک نه اوري نو بیا مونږ د دې ځای قام چې یو دا د تالاش دوشخیل دا په اولسي مسله کې بالکل سیاست نه کوو. که سیاست کوو نو موږ د دې لپاره کوو چې د دې ځای کې قامي کومه ستونزه ده چې هغه مونږ په شریکه حل کړو. دا د دې ځای کې د خاورې د لوپټې د دې ځای کې د بولقې د دې ځای کې د پردې د ادب او د دې ځای کې د زلمي اواز دی. نو انشاءالله دا اواز مونږ په خاورو کې منډلی نه شو، دا اواز به انشاءالله داسې. ټیک دی جی. تاسو د دې مشرانو خبرې واورېدې. ډي جي نادرا صاحب او ډي سی او لوردیر دې ته ګزارش دی چې په دې حواله باندې د کومه ستونزه د تالاش عوام ته راغلې ده چې په دې باندې کوټلي ګامونه چود کړي. د علاقه تالاش چې څومره غیور عوام دی په دې باندې به دوی دغه پیغام ورکړو مشرانو ته چې موږ به راوځو که زموږ د حق موږ ته میلاو نه شو نو موږ به دا جرنیلي روډ تر هغې پورې بندو تر څو پورې چې موږ ته د نادرا آفس دوباره بحال شوی نه وي. ملګرو په لوی الله هم سپارم تر بل پروګرامه پورې خپل قربا فضل وهاب سواتي له ورکوي اجازت د الله په امان.